د سیچوګانو هغه ته تللی یم، د اس پي ګانو هغه ته تللی یم، ډي سي ته ورغلی یم. زما اوس هم په دستکیب باندې لایسنس پرتې دي. ما ته د هنګو ډي سي د پېښور ډي سي کلیر کوي نه، وایي دا شیډول 4 کې دی. نو چې تا ما نه وسله اخیستې ده، ته ما ته حفاظت نه راکې، ته ما ته لایسنس نه راکې. زه دې ورته شیډول 4 کې اچولی یم، زه دې ورته ACL کې اچولی یم، زه دې د څلورو لاسونو نه ورته تړلی یم. نو ته ما په کوم قانون وایې چې دا بل چا ووجلو؟ زه خو تا ووجلم که نه، زما خو بل هېڅوک نه و، زه خو تا ورته بلاسخپو کړی وم. که تا ما ته لایسنس راکولی، تا یو ایسي چې ګوټ کوې چې هېڅ د عالم په مخ کې د هغه هېڅ حیثیت نه وي، هغه څه شل 10 کسونه ګاډ وي. او زمونږ علما دغه شان ته کله په منبر کې شهیدان کېږي، کله په محراب کې شهیدان کېږي. تاسو د هغې نه غیرت تاسو ته پښتو نه درځي. تاسو وایئ چې موږ د دین قدر کوو. یا ریاسته ته زمونږ د دین قدردان نه یې، ته زمونږ دین بېعزته کوې، ته زمونږ پښتون تباه کوې، ته زمونږ اسلام کلچر لګیا یې ختمې. که تا د اسلام کلچر کولی، تا کې به د اسلام خلکو قدر وی، تا کې به د خپل سچو قدر نه وی، تا کې به صرف د سچو قدر نه وی، نه به تا کې د ډي سي قدر وی، تا کې به ټولو نه زیات قدر. چې کوم نوم باندې تا پاکستان جوړ کړی او خلکو ته دې وایي چې دا ما لا اله الا الله باندې جوړ کړی دی. والله والله چې دغه لا اله الا الله داویانو به ورکې قدر وی. نن حق لا اله الا الله دایان شهیدان کېږي. نو ملګرو زما اخري خبرې دي. ما د پلار ډېر پرې لاس ته راوړی دی. خو پښتنو تاسو فیصله وکړئ. د پی ټي ایم ملګرو ته خواست کوم، حنیف دلي ته، زما د والد صاحب چې څومره ملګري دي، دوی ته خواست کوم چې زما والد صاحب ګوره دا ډېر بې غیرته ریاست دی چې دې نه تاسو دا شی خاورې ته او بغیر د څه اعلان یې خاورې ته کېدی. والله چې ډېر خلک دلی ورک کړو، دا هم دله ورکوي. دا شهید اخیری شهید کې او داسې فیصلې وکړي او داسې هغه وکړي چې دوی ته پته ولګي چې پښتانه نور وینه نه ورکوي، پښتانه نور شهیدان نه ورکوي. موږ ته به بیا نور منیر شاکر پیدا کېږي، دا نشو پیدا کولی. نو پښتنو زما قاتل تاسو ته معلوم دی، زما قاتل دقه ریاست دی. او بله یوه خبره د هسپتال په باره کې کوم چې زما والد صاحب والله د اوټي پورې ټیک ټاک و چې هغه حتی چې د خپلو کونکور او د لوپلیټ او د دې ګولیانو نومونه هم ډاکټرانو ته وښودو او ډاکټر یوه ویډیو ورکړې وه، هغه یې ډیلیټ کړې ده، بیا بله ویډیو ورکړې چې دا موږ ته بېهوشه حالات کې راغلی او حالانکې تر اوټي پورې ما سره خبرې کړي دي او ډاکټر ته خپل نومونه اخیستي دي چې زه دا ګولۍ خورم، زړه مسله مې ټیک تخپې مې صرف سوځي. والله چې زمونږ ډاکټر سره صرف لانجه په دې وه چې نه خپه یې نه کټ کوو، ډاکټر وایي چې نه خپه به ترې کټ کوو. د مرګ او د ژوند خو قصه نه وه، خوراک روغ و. او بیا چې اوټي ته دننه کو فقط 5 منټ دې نه هم کم ټایم کې کېدی شي حقا بار چې راووتو ما ته یې تسلیانې په راکولې. زه پوه شوم چې سړی ایکسپایر کړو راته او اوس راته تسلیانې راکوي. او تر اخره پورې موږ که هغه سی سی ټي وي فوټیج څوک راواړئ، ما چغې وویلې چې د هاي سرجن ولې نه راځي، دا هغه ولې نه راځي، ایمس پسې دا تلی و، نه راتلو ورته هېڅوک هم ورته نه راتلو. باقاعده پلان شی و چې دا سړی ضایع شي په هرې طریقې باندې. کني بم کې زما والد صاحب بد شی و، صرف پکې وخت پی ماته و په یوې خپې نه چېرته سړی مري. او بیا د مفتي منیر شاکر غوندې سړی هغه خو غرونه خوځولو، هغه ته تر اخره پورې دا کیسې کول چې زه ټیک ټاک یم، صرف د لاندې خپې غم راله و. ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, ये जो दहशतगर्दी है, ये कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल, ये जो दहशतगर्दी है. बहरहाल چې څومره ملګري راغلي دي، ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से मुफ्ती निकलेगा, तुम कितने मुफ्ती मारोगे. چې څومره ملګري راغلي دي، ګوره زما سره هغه الفاظ نشته چې زه ستاسو په څه طریقې په کم انداز او په کم الفاظو شکریا ادا کړم، خو دقه د پلار دا پرې اندام د هغه کوم چې تاسو سره الله ډېر ښه وکړي. او واقعي چې زما پلار تاسو په مړ باندې هغه ته چې کوم عزت ورکړو،
دغه یې د هغه حق و. الله دې تاسو ته ډېر اجرونه درکړي. چا سره به ملاقات کېږي چا سره به نه کېږي. زما والد صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ او یاد ساتئ چې زما د والد صاحب قاتل معاف نه کوي پښتنو. زما والد صاحب د قاتل صرف ریاست دی صرف ریاست دی بلې هېڅ څوک هم نه دي. وصلی الله علی النبي.